طیب خوشبو ته وایي. خوشبو دوه قسمه وي. یو هغه خوشبويي چې هغې سره رنګ وي، هغې ته د زنانو خوشبو وایي. هغې کې دا وي چې رنګ تیز وي او خوشبو چې کوم دی نو هلکي غونده خوشبو وي. یو د نارینه خوشبويي دویم قسم هغه دا وي چې رنګ نه وي پکې او بو پکې تیز وي. دا دواړه خوشبویانې دي او حدیث چې تاسو وګورئ په دې باب کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهمیت چې بیانوي نو داسې فرمایي چې هر سړی دی خپله خوشبو ولګوي. موږ ډېر شی علمونو نه محروم پاتې شو، په هغې یو خوشبویات هم دي. موږ له خو سپری مرۍ او دا ټول څیزونه د بار نه راځي، هغې کې هم بیا موږ ته مسایل دي بنیادي طور چې دا کې خو الکوهل دي او فلان دی او ډینګ دی، ګڼ مسایل پکې پیدا کړي. نو که زمونږ علماو ته دا طریقه وښودلی شي چې عطر څنګه جوړېږي، د ګلابو نه څنګه جوړېږي، چمبیلي نه څنګه جوړېږي، نو شاید چې دا مسله تر ډېره حده پورې حل ختم به شي. بلکل هېڅ ضرورت به نه پېښېږي چې ته ښه سنیاسي وګورئ، تاسو ته سنډاسي وایي، ښه سنیاسي وګورئ چې تاسو چلونه وښیي د دې چې خوشبو څنګه جوړېږي. ملتان کې د دې ډېر بهترین کارکوونکي خلک شته، هغوی اوس هم جوړوي. بنیاد د دې د شړشمو تیل دی، نو ټول خوشبویات پای کې جوړېږي. دې باندې کتابونه هم شته دی، کتل پکار دی. عربو به په خپلو کور کې ځان له په خپله خوشبو جوړوله، لیکن هر څه تا ته معلوم دي چې کیمیکلس پکې نشته دی، څه چې پکې استعمالی مفردات ټول ته معلوم دي، هغه صاف سوتره ومي. او بل لا چې هغه د ویښتو د سپینولو یا د وباسلو نه هم سړی بېغموي. او دا کم مصیبت سره چې مونږ مخ شوي یو چې کله سیلاب راځي او کله ګړ ګوړ او دا بره او زور مونږ برابر کړی دی، نو دې لانجې نه هم بېغموي. نو هر سړی چې کوم دی هغه سره سپری پسې ځي په منډه باندې، خوشبویات نه پېژني. نو حدیثو کې به دا راځي چې یو سړی کله جومات ته ځي نو دی خپله خوشبو لګي. خپله دا مطلب چې د سړو خوشبو دی ولګي، د ښځو دی نه لګي، ځکه چې حرام دی، تشابه ده. نو البته که د سړو خوشبو نشته نو حدیث کې راځي د ښځو هغه دی ولګي. خیر دی، دې نه مطلب جواز نه دی. د دې نه مراد ترغیب ورکول دي، ترغیب ورکول مرادی چې انسان دی خوشبو ضرور لګوي. نو دې کې وجہ احادیثو کې شته دی، هغه دا دی چې انسانانو ته د بل بوی نه کرکه ورځي. خپله کې انسان هر څومره د ده نه بوی ځي نو دله کرکه نه ورځي، خپل بوی نه کرکه نه ورځي. لیکن د بل د بوی نه د لکرکه ورځي. یو خدا خبره ده. دویم حدیث کرا دی چې ان الملائکة تتأذى، ملائکو ته هم اذیت رسی دا هغې څیزونو نه د کوم نه چې انسان ته اذیت رسی. او دا نه ده ضروري چې ستا خوا کې بل بني آدم دی، دې ته کتل غواړي چې ما سره خو ملائک هم شته که. نو دې وجې نه دا سنت ژوندي کول پکار دی. یو د عطرو یا د خوشبو یو دریم قسم دی، پوه شئ، هغې ته خلک د مړو عطر وایي. هغې قصدن تیز جوړ کړي دې دپاره چې که مړي کې څه بدبو مدبویي چې پټه شي، پردې دپاره یې کړي. نو بعضې علما هم طلبا هم او بعضې ذمېدار هم هغه لګولي، خو چې زمونږ غونده سړی به پېښ شي نه بیا پرنجي پې ولګي، ځکه سپېمه دننه حساس وي. مولانا تانوي رحمه الله یو مریدو نه هغه دغه شان تیز خوشبو لګولی وه، نو هغه ورته یې خوشبو دې لګولی ده ما له سره خوږ کړو. نو هغه ورته یې چې خوشبو لګول سنت نه دي، دا بعضې معقولان دي که. نو هغه ورته هغه دا خوشبو نه ده. نو بیا علت دا وی چې د ګندګۍ نه ملایکو ته اذیت رسی، نو تا خو د خوشبو نه موږ ته اذیت ورسو، دې څه مطلب شو؟ نو
نو ډیره تیزه خوشبو نه پکار، مدم غوندې خوشبو پکاري چې انسان هغې سره بد نه ګڼي. دې سره بیماری هم پیدا کېږي، پرنجي هم پیدا کېږي، ځکه چې پوزه حساسي د بعضې خلکو نت نه حساسي نه هغه ته مسایل پیدا کېږي. د دې ټولو فضایلو د بیان مقصد دا دی چې انسان په دې عمل وکړي. نو حدیث دی الطیب للجمعه، خوشبو د جمعې دپاره چې جمعات کې هم د خوشبو دھونی پکار ده. هغې کې مایلو اگربتی مه لګوئ، مسائل هم پیدا کوي. او بل خو د تماکو براس دی که هغې له دغه شکل ورکوي نو خلک یې ته اگر وایي. اگر خو عود دی، خو جدا څیز دی، بس نوم یو څیز لګې ده، هر څه چې دی ولګې ښودل. وان یمس طیبا ان وجدا، او ودې لګئ یمسا ودې لګئ طیبا خوشبو ان وجدا کچرې ده ومونده، ځکه طیب دا پیسې غواړي که نه، عطر پیسې غواړي، استازي غواړي. خو خیر اوس خو بعضې څیزونه داسې شته دی چې په هغې کې که بالفرض سړی د جمعې په ورځ باندې سر ګیره ووینځي او ځان له د آملې تیل واخلي. د آملې تیل خرڅېږي عام طور کې دا فایده ده چې ویښته تورۍ هم اوږدی هم، او د بالچر نه هم سړی بېغمه بالچر یعنی بال جھړنا د بالچر وایي، د دې نه هم سړی بېغمه او هغه ډېر خوشبودار هم وي. په دواړه کار وشي، بس ګیره به هم غوړی شي، سر به هم غوړ شي او خوشبو به هم شي. سنت باندې عمل کول دي، سنت ته ځان برابرول دي. نو که نور نه نو کم سے کم دغه دي وکړي. وان یمس طیبا ان وجدا، او ستیب دی ولګئ ان وجدا که د